قال فعل کنتم تتهمونه بالکذب د دې وینا نه مخکې په دې مبارک شخص چرته تاسو تهمت د دروغ لګولې ده قبل ان يقول ما قال وعمل لدې وینا او د دعوی د پیغمبرانه قلت لا ما وینا ځکه حضور مبارک ته بیا صادق الوعد الامین وي حال یقدرو قدر کوي یعنی چا سره خبرو کې به داغي خلاف کوي بے وفائی کوي قلت لا ما وینا خو نحن منهم فی مدت دی پکې د ځان نه وي نن سبا داغي او زمونږ منځ کې یو صلح شوی ده نو پته لګي چې دا صلح به دې پوره کیږي پوره به نه کیږي یعنی یو شوشه پکې پرې قاو ده هغه خو د آینده تپوس نه کوي د تیرو تپوس کوي نو بادشاہانو دغه طرف ته توجه نه کوي وینن سبا زمونږ او داغي معاهده ده پته لګي چې معاهده به پوره کوي کنه هغه خو د آینده تپوس نه کوي یو څه پورې چې قدر کوي وی دا جمله پکې وي او حقیقت کې به وفای د دین شوروش دا بس دا کې راشي لا نو نحن منهم في مدة زمون لو داغین سبا یو صلح لا ندري ما هو فاعل فيها فترة ترنګي چې دې برا سره سکی په دې ملک قال دې په خپل وی ولم تمكنني كلمة يوي جمله معنی داس زیرانک ادخل فيها شيء غير هذه الكلمة چې داخل کم پکې د ځان نه یو خبره بغیر د دې خبره دا دومره جمله مختصره جمله وایي کې مثل شویل او دا جمله داسې و چې ما راشي څه پکې زیات کا نو دا جمله مې پکې زیات کړه نو دی وای ول قسم په خدای بادشاہ دې طرف ته توجه نه کړ ځکه خو ته تیرو ته پوس کې دا انده خو نه کړ قال فعل قاتلتموه تاسو دې مبارک شخصیت سره چرته جنگونه کړی دي قلت نعم ما یا قال فكيف كان قتالكم اياه تاسو جنگ دا سره څنګه دی تاسو په بریه کاوي قلت الحرب بيننا وبينه سجال حرب زمونږ او د دې په منځ کې د ډول کو مثال دی سجال دا سجل کې جمع کې جمع د سجل شي نو اسم جمع ده اسم جمع په حکم د مفرد کې نو خبر د الحرب ده الحرب بيننا سجال حرب اسم جنس ده او دا اسم جمع ده او که سجل جمع کې د سجل سجال جمع کې د سجل نزو سجال مل کې او که دغه کې اسم مصدر کې د مساجله اسم مصادر په حکم د مفرد کې ما الحرب بيننا وبينه سجال یا الحرب بيننا وبينهم ذو سجال یا الحرب بيننا وبينهم مساجله جنگ زمونږ د دوی په منځ کې مساجله ده ډول کې مارته وی کنه بوقي کې راسه دوه طرفو ته بدوی ورقه تړلې و چې یو به راخله بل بلاند کېده چې بل به راخله بل بلاند کېده زموږ وطن کې خو یوې د دې وطنونو کې بدبوي ناسوه چې اور او چتیږي بلخکته کې دا راټونو ډول کې لیدلې کنه سره او چتیږي سخکته کېږي دې ته مساجله وای نه تفسیر دا دی ینال منا وننال منه کله مونږ ته تکلیف رسو کله دې مونږ ته تکلیف را رسي ځکه مخکې د جنگونو لوي شو بدر کې مسلمانان غالب شو او په احد کې بظاهر دی غالب شو قال ماذا یامرکم تاسو ته دا پیغمبر سوی سو حکم درته کوي قلت یقول لا توي عبد الله وحده عبادت کوي دغه لوی خدای ځان وما تشركوا به شيئا خدای سره شي شریک کوي د ټول پیغمبرانو اول د دعوت توحید ځکه خدای مخلوق سره پیدا کړی عبادت له او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او د عبادت بنیاد پر توحید الهی دی د چا عبادت بکې دغه یو خدای که عبادت کی توحید نی نو داسې مثال دی لکه مانځ کې چې او دس نی بیا او دس من قبلېږي بغیر توحید عبادت نه قبلېږي عبادت بندگی صرف دغه یو خدای عبادت غایت التذلل عمل امام المولى ما اعتقاد تسلط الغیبی آخری تذلل اغذات تا چې دا هغه عقیده دی د تسلط غیبی ستابان زه غذات ته تذلل کوم عاجزی کوم سرور تقدم چې هغه په ما مسلط غایبانه زما جن زما خیر زما نفع زما ضرر دا ټول دا په دست قدرت کې وي نو دا ته عبادت
غایت التذلل امام المولا ما اعتقاد تسلطه الغیبی دا د عقیده عبادت بغیر د خدای نه بل چاته کېدی نشي ځکه که تسلط غیبی د بل چا کو خو شرک دی نو عبادت بغیر د توحید نه قبلېږي نه عبد الله وحده عبادت کوي صرف تخدا یو تعظیم علی وجه الاکرام دی او یو تعظیم علی وجه العبادت دی تعظیم علی وجه الاکرام عبادت د خدای وي لکه د استاد عزت کول د مور پلار عزت کول د مشرانو عزت کول د قبلې د جماعت نو دا په حکم د خدای د رسول ته کې حقیقت کې عبادت دا ویری اکرام د ویری نو یو تعظیم علی وجه الاکرام والمحبت ته او یو تعظیم علی وجه العبادت ته عبادت دی چې رجا د نفع او د ضرر دا غنی ما فوق الاسباب ته د قبر عزت پدې کې چې دې ما ته خیر را ورسي او شرک شر نه بچ کی نو دا شرک د پیغمبر عزت پدې کې چې دې ما ته خیر را ورسي یا ضرر نه د فکر دا شرک نو تعظیم علی وجه العبادت په مخلوق کې د چا جایز نه صرف د خدای او تعظیم علی وجه الاکرام چې خدای او رسول د چا حکم کړی دی هغه بکې په دې عقیده چې ما ته خدای ویلی دی ما ته رسول الله ویلی دی نو حکم منل دا ویشو تعظیم د ویشو خبرو کې نو بعد خلق غلو کوي په طرفینو څوک تعظیم علی وجه العبادت هم تعظیم او محبت غنی لکه بریلیان خبر ته سجده کوي او څوک بعض غیر مقلدین تعظیم علی وجه الاکرام په عبادت کې داخله لکه استاد ته درېدل یا مشر ته یا پلار ته یا قرآن شریف کولو یا قبلې تختې نه کول او امتیاز نه کول دا مې عبادت نو افراط تفرید ده الامر بین الامرین ده نو تعظیم علی وجه العبادت ممنوع ده بغیر د خدای او پکې خدای ته خدای او رسول ویلي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب او قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما تفرير حكم کرے چې په افراط تفرید کې را نشي نو تعظیم علی وجه العبادت د دې وجه هغه صورتونه چې هغه د عبادت کې هغه شرعي منع کړی دي لکه چاته ټیټېدل د رکوع په شکل چاته د سجدې شکل کول چاخو کې پرېوتل دا ممنوع دي ځکه دا صورتونه مختص تعظیم علی وجه العبادت دي او د چا سر کول د چا لاس کول علی وجه الاکرام او محبت نو دا جائز دي فقهاء وایي د درو روان چې بادشاہ وي د دین د اسلام بادشاہ عادت د مور پلا او د استاد نورنا نو دې ته تعظیم علی وجه المحبت والاکرام او ټیټېدل لکه بعض ترکستانیان یا بخاریان کوي دومره ټیټ شي لکه د رکوع په شکل یا پښتو کې ورته پرېوتل دا ښه کار دی ځکه دغه اگر چې ستا ذهن کې د عبادت معنا نه ده خو دغه صورت د عبادت یا داسې ولاړ یا قبر ته په دومره عاجزۍ ولاړ چې کومه ولاړه عبادت وي دا به نه کوي داسې په عاجزۍ ولاړ بعضې خلک پیر صاحب ته د پیر دروازې ته خاموشه ولاړې داسې نو دا به نه کوي یا د هغه په مجلس کې داسې ناست لکه د خدای په مخ کې نو دا به نه کوي یا خو تعظیم علی وجه عبادت جوړېږي اگر چې ثانیت نه وي خو بیا هم صورت یې راغی دی نو منع دی مولانا بدر عالم صاحب لیکي فیض الباری چې لیکلی د شاه نواز شاه صاحب شاګرد دی او اته ځله یې بخاري ویلی وه دا فیض الباری هغه راجمع کړی یوه ورځ شاه نواز شاه صاحب ویدو نو د په هندوستانیانو کې دا تعظیم ډېر وایي زه دقه شان ناست ولې هغه سترګې راوچته کړې ما ته وایي داسې کوې غلو په تعظیم کې عبادت ګرځي او تجاسر هم ښه نه دی نه ډېر بې حیا کومه ځان استاد سره بې تکلفه کومه او نو دغه تعظیم کوه چې هغه د خدای سره ښایي داسې نه الامر بین الامرین نو عبد الله وحده قبر ته داسې په عاجزۍ ودرېدل یا پیر ته ودرېدل
یا د پیر مجلس کې داسې خاموشه د قشاناس داخل کارونه نه تعظیم کم تعظیم خپل شي غلو باندې کې پکې غلو په تعظیم کې به د عبادت صورت پرسي نو عبد الله دا پیران مې ته بزان دا سکه لکه مرده بدست زنده لکه ولې دا غلو ورته خای ای تاګه باندې کې تاسو باندې کې چې اوره نه کله شرع نه خلافي یا په نه پیګه نه تاسو ته چې تا دا خبره کړې قرآن او حدیث کې خدا سي معصوم خو نه نبی خو نه چې دا حکم بلا چون او بلا چرامه نه دغه څه زوجنه غلو راځي په پیرانو موردا ابه یو پیر یو ستې بل پیر بل ستې نو هر مرید خپل پیر تابع مالک دا ادوار ولی مخالف دي یعنی طریقې ولی بدل عبادت طریقې خو یو دي ذکر یو اولی به دا رفاعی دا او دا جزولی دا او دا پیجانی دا او دا نقشبندی دا او دا ولی عبادت ذکرونه خو یو دي با اختلاف پکې وای نه ته چې خپل پیر سره بس دا بنوي چې دا اوله نه چې عالم تاسو کول شي چې دې ثبوت شته کنه نو دا سي بزان مر محس کنا مسلم مرده بدست زنده نظر تپوس کا ځان پویا کوم سیس کې شکی تردد ځان پویا معصوم کنه نه کلام او عمل حجت بلا دلیل دی کلام بلا دلیل حجت صرف پیغمبر دی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه خبره حجت ته او د بل خبره کې احتمال له خطا هم دي د سواون وی عبد الله وحده عبادت بس صرف د خدای کې نو توحید روح او صرف او بنیاد دی د عبادت او شرط دی نو تو عبادت بغیر توحید قبول نه لکه طهارت شرط د صلات دی صلات بغیر د طهارت نه قبول نو کار قسم عبادت کې خو توحید دی پکینی او په شرک کې مبتلا هغه عبادت قبول نه بعضی وایي چې ذکر توجه کینو قبر دا پیر سیب توکا انا که دا ورطا ولیکن رجا دا نفع دا ذرا خدا غنا نشتا آغا تا با مخامخ مراقبه که آغا تا با مخامخ نا خدا خدا پیر استاذ خو طریقه خیطا تا نو خو خدا خدا ده او دا استاذ درجه دا پیر نوچته دا حضرت تانوی سے بھی دی خلق دا سے غلط طریقه چکم شی یو شان دینو دوی اغالا وڑی کرده اول حق د مور پلاو دی دکه منصوص ته په نص قرآن سره وبالوالدین احسان به حق د استاد دی چې تا ته صحیح عقیده خی صحیح عمل خی صحیح عبادت خی به درجه د پیر د مرشد چې هغه ته ذکر خی ذکر امر مستحب دی او عقیده او احکام از د کول فرض دی او مور پلار بنیادی تربیت کوونکی دی نو اول حق د مور پلار به حق د استاد به د نور خلق نو خلق علاوه کړی پیر د استاد نه مخکې غړي او استاد د مور پلان نه زیات غړي نو معاملہ صحیح ده کا الټا ها معاملہ غلطه ناول مور پلان به استاد چې کوم درته عقیده او اعمال کوي به مرشد پیر هغه ته ذکر خو چې دا وخت ذکر کا دا وخت کا هغه تعلیم د مستحبات کوي استاد درته تعلیم د فرائض کوي او مور پلان د بنیادی تربیت کوي او منصوص تی دا غوی حق نو ترتیب دغه دی او خلق یې لوړ ګڼ نو وی عبد الله وحده عبادت کوي صرف د یو خدای توحید په بنا وحده ولا تشركوا به شیئا خدای سره هیڅ قسم شریک مکوئ دا شی مفعول مطلق هم ګرځي او مفعول به که مفعول مطلق کې نو صفت په د مصدر محذوفه کې ولا تشركوا به اشراکا شیئا خدای پاک سره هیڅ قسم شرک مکوئ نه شرک فی صفات نه شرک فی العبادت نه شرک فی الاستعانت نه شرک فی الطاعات چې حق ته تحلیل او د تحریم بل چاله ورکړي طاعت معنا بل څوک محلل او محرم وګڼي نه د استاد د عالم د امام دا حیثیت چې بیان برته د حلال او د حرام کوي هغه یو شی حرامول نشي دا مقام شیعگان ورکړي د خپل ائمه ولا دولس امامان هغه ته وی حق ته تحلیل او د تحریم دی او دا مقام ورکړي نصارا او يهود خپل داغله مشان اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم نو عدي بن حاتم وی چې خدای وی اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله مو خدای ته خدایان نه دی ویلي
نو خدای پاک څنګه وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا وی خط دوی به یو څیز ته حلال وي تاسو به حلالو کنه وی چې دوی به یو څیز ته حرام وي تاسو به حرامو کنه وی دغه اتخاذ د اربابانه نو دا شرک طاعت یو قبول د قول د امام د عالم د په دې حیثیت چې د ماته حرام د خدای حرامه ماته خودل او د خدای حلال راته خودل نو دا هغه حیثیت د مبین د شارح د موضح دی او کدا وای چې نه دا د حلال کړی او د حرام کړی او دې چې کوم څه حرام یا حرام دی نو دا غیر اتخاذ من دون الله اربابا دغه تقلید په شرک کې داخل نو یو تقلید مشرکانه دی یو تقلید مؤمنانه دی تقلید مشرکانه دی ته وای چې امام ته حق د تحریر او د تحریم ورکړي لکه شیعه او يهود او نصارا په دې مرز کې مبتلا دي او یو تقلید مؤمنانه چې د امام حیثیت د استاد مشر استاد دی داغه په علم په تقوا زما دا یقین دی چې دې ما ته حلال لخدای حلال لا تواضحي او دې را ته حرام د خدای او د رسول حرام را تواضحي د دین یو انج زیات نه دی امام ابو حنیفه لوی عالم دی استاد دی زمونږ شافعی سے دی استاد دی زمونږ دوی را ته د خدای حلال واضح کړ او د خدای حرام را ته واضح کړ دا مقام غیب ته نور کو چې دوی شارعین دي دوی د تحلیل حق حاصل دي د تحریم حق حاصل دي دا خدای د يهود او نصارو زمونږ مینس کې فرق را نه او دا تقلید مشرکانه ده په خبره پیګه خو وضاحت کوي بعض خلک غلو کوي په تقلید کې نو دا مذهب نه دین جوړ کی او بعض خلک ورته سپک ګوري شرک ورته وای او الامر بین الامرین نه باغ غلو کې چې امام معصوم کې او دا پیغمبر مقام ورکه او تشریع تحلیل حق ورته وای او نه به سپک ګوري ځکه چې څوک ورته سپک ګوري وای ستاسو مذهب شته کنه نه زما مذهب د اهل حدیث و اهل حدیث دا څه شی دی مذهب دا طریقه ده مذهب وی لاره تاسو لاره د عمل لکنه تو ولا قلمي قران ورکتی راوال چاپ چې دې مسله کې تا په خپل تحقیق کړی د تاسو مسلک دغه ده نو مسلک یې دغه ده مې تا کومه مسله کې تحقیق کړی خدای او عالم خبره به معنی داغه په دیانت داغه په تقوا ستا اعتماد نو دغه ته تقلید وای نو منګم د امام ابو حنیفه خبره چې منو یا د شافعی سره داغه په دیانت او په تقوا یقین دی چې دوی راته د خدای او د رسول خبره واضحه کړی دا ځکه خدای وای فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون او قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون البعض وانما يخشى الله من عباده العلماء وان العلماء ورثه الانبياء او حضور هلا سالوا اهل العلم انما شفاء العي السؤال نموږ جاهلان نموږ د علماء د غیب علم په تقوا او په دیانت یقین د دغه خبره منو د خدای په تحلیل او د خدای په تحریم کې دا څنګه چې دې ته مقام د تحلیل او د تحریم ورکړي لکه يهود او نصارا چې کیا شیعاګان په تقلید مشرکانه کې مبتلا دي ځکه هغه ته نسخ حکم ورکړي علي سے تقیه کوله نو حضرت حسین ولی تقیه نه علی صاحب تقیه کوله د ابو بکر صاحب سره د عمر صاحب سره د عثمان صاحب د حکومت تسلیم کړو کنه غور ته کافر ښکارا کېدل او غاصبان نو حضرت حسین به د یزید سره ولی تقیه نه کوي او هغه ته حکم بیا راغی نسخ شو چې څو تقیه مکه و سرګن شه میدان ترو نمونه راته معنی چې پلان کې پیر څنګه د موږ څه خبره کله شریعت سره تعلیم برابرې نو بسره چې شم زموږ د سر ګولونه دي او کله خدای او د رسول د قانون سره او د احکام سره او د صحابه او د جن سره او د سلف صالحین سره طریقه مخالف پرې دې خپل کار وکړي عزت او احترام کوه د هر مسلمان اتباع مکا ما انا علیه و اصحابی په طریقه روان اوسه یو پیر برته یو سوی بل سوی سب غورځيږي سب ټوپونه و چا پسې روان الکه صحابه کرام ته ولا تشركوا به شيئا صفت د مفعول مطلق مقدر ولا تشركوا به اشراكا شيئا اس قسم شرک مکوي مشرک په صفات مختصه د خدای پاک لکه رازقیت خالقیت اماتت احیاء ملکوت غي ورکول دا د خدای صفاتونه دي باران مرو رزق ورکو دې کې شرک
شرک فی عبادت مکوئے، سجدہ چاہتا مکوئے، رکوع چاہتا مکوئے، نظر چاہتا مکوئے، حج چاہتا مکوئے. او شرک فی طاعت چې حق د تحلیل او تحریم بل چاہتا ورکی. حق د تحلیل او تحریم صرف د خدای دی او رسول الله مبارک د خدای د طرف نائب دی. داغه حرام حرام دی او حلال حلال دی، ځکه دا د خدای کلام دی، داغه په جمع مبارکه او هغه قطعی او یقیني دی. زما په خبرو ځان پوهوي نو که جواب پکې راځي نو خپه. دویمه دا چې شیء مفعول به دی، ولا تشرکوا به شیئا، خدای پاک سره هیڅ شی مه شریک کوئ. شیئا نکره ده په سیاق د نهی کراله، نکره ظاهره په عموم کې، او چې په سیاق د نفی او د نهی او استفهام کې راشي نو نص شي په عموم کې. ولا تشرکوا به شیئا، خدای سره هیڅ شی مه شریک کوئ، نه پیغمبر، نه ملائکه، نه انسان، نه جن، نه اونا، نه غنا، نه قبر، نه یو ولی، نه سبل څه شي. ګوره شرک ډېر زده کړئ، ځکه چې خدای پاک شرک نه بخي. هغه ګناه چې خدای نه بخي هغه کومه ګناه ده؟ شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. ودا راتوي او بود الله دا سجده تعظیمی څنګه ده؟ نو عرب علما د اهل دغه چې سعودي کې هغه مطلقاً ورته شرک وایي. زموږ علما د هندستان تقسیم کوي که عقیده د عبادت نه په دې سجده کې نو کبیره ده، سخته ګناه ده، خو کافر کېږي پرې ممنوع ده. د هغې وجه دا ده چې شرک به جمیع انواعه او کفر دا په یو ملت کې جایز شوی نه دی. او موږ وینو چې ملایکو سجده کړې د آدم علیه السلام ته، وَيَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، او د یوسف علیه السلام رونو سجده کړې د یوسف علیه السلام ته، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نو سجده د تعظیم په پخوانو ملتونو کې راغلی ده، نو که دا کفر محض وي نو کفر په یو ملت کې جایز شوی نه دی. البته زمون دین دا راست توحید دی الحمدلله، او زمون دین کامل دی په توحید کې. نو ټول صورتونه مشابه د شرک سره هم بند دي. نو سجده بند ده، د حرام قطعی ده. نو که یو سړي جاهل قبر ته سجده وکړه نو که دې عقیده وه چې دې زما په زړه مسلط دی، دې ما ته نفع او ضرر را رسوي، نو بیا دا کفر دی حقیقتا. او که دا عقیده نه وي زه تعظیما کومه نو بیا کفر نه دی، خو کبیره ده د کبایرو نه. نو که تاسو لاړئ دی پنجاب ته بر امام تلاشه سجده کوي داسې اول یې ښکل کړي. بر امام یو زیارت دی په اسلام آباد کې، زه یو د درې ځله ورغلی، نو دا شرکیات به ووینې. نو زه چې ورغلم دعا مې وکړه لکه مسنونه طریقه، چې کوم ملنګ منجور ورته ناست دی غټ ملا، خلک شکرانې ورکوي ورځي استوله ښکلی ډېره خریلې زناو. نو چا نه یې تپوس کوي چې دا پکې څوک دی، ده خو سجده ونه کړه. نو چا به ورته څه ویلي؟ نو زر راغی څادر ورسره او قیمتي، نو هغې ماله راکوي دا زما طرفه تحفه قبوله کړه. ما چاته وی خلک پیرانو لره وی پیران مونږ لره ظلم نه مستخبراته په وګو په زور واچو نه. خبر خو زیارت سنت دی، خو د سنت مطابق سنت دی، عبرت دی والا دعا ورته وکړه. ولا تشرکوا اعبدوا الله وحده، عبادت کوئ د خدای صرف. عبادت مانا غایت التذلل امام المولا مع اعتقاده التسلط الغیبی على قلبك و بدنك، چې زما د زړه نه خبر دی، زما د خیر او د نفع مالک دی، ما ته را رسول شي. که دا عقیده دي نو دې ته عبادت وایي. که دا عقیده دي نه اسی زه تعظیم کوم محبت مې دی نو بیا عبادت نه دی. خو که شکل له عبادت وي نو حرام قطعي دی، کبیره ده د کبایرونه. نو چا په رکوع سجده مه کوئ، رکوع بنده ده او سجده بنده ده. د مسافه خبراله بعد عرب قمقل اسړي ونیسي افغانیانو د سړي مخ کولای ګیره کولای، زه په دومره تنګېږم زه مثلا اسواري ما څوک نیسي ته خوښ سحکال په یو افغاني مولا په حرم شریف کې زه ناستم، نو چې زه زه ځان خلاصوم هغه په زور مې مونږیره راخلک مې داسې کې وینه دا ستا تعظیم کوم محمد د علماء تعظیم خدای مونږ دا ممنوع دی، بدعت دی. د چا ګیره مخ کولو خلک
دا عرب جاهلانم کوي خلو محکولی دا بندی حضور مبارک نه تپوسو شو وی صاحب چې سړی چا سره ملو شي سبقې ښکلی به وی نه معنا خبر کوي وی نه وی لاس دې ونیسي فلیصافحه نو ښکلول بندي ښه خلک په تندي ښکل کې په ږیره ښکل کې په خولې په مخ صرف ښکلول د لاس راغلی دی هغه ما ته درې صورته ووایي او د حضور مبارک لاسونه صحابه ښکل کړي دي بخاري کې بدل راشي نو که دا شرک وي یا ګناه وي نو هغه به منع کړی وي نو چې هغې اجازت کړي دا به الله دب المفرد کې بدل راشي عمر صاحب یو ځل د ابن عباس لاس ښکلاو ابن عباس ډېر کشر ویزه تل که د حضور د تره زوی هغه که ته زما لاس ښکلی زه ستا لاس ښکلم ځکه ته زمونږ امیر المؤمنین هغه وی نه نو زه هم درته لاس درکړم او دا کې به راشي ابو سلمه ابن اکوع ابن الاکوع دو ځله بیعت کړی ده نو صحابه لار ډېره بده کې اوسېده څه تابعین لاړه د هغه ملاقات موږ ورته قربان دغه لاس ته راکړه چې تا په حضور پاک سره دوه ځله لاس میلاو کړی د بیعت وی لاس یې راته راوښکه لاس یې شډل لاس و لکه د اوښپه دقه شان داسې ځکه صحابه شډل وی موږ هغه ښکل ځکه چې دا حضور پاک سره تا دوه ځله بیعت کړل حدیبیه کې بیعت الرضوان کې دوه ځله بیعت کړل سلمه ابن اکوع نو لاس ښکلول راغلی دی باقي مخ ښکلول ږیره ښکلول ږیرې له ګوتې ورو داسې دا افغانانو کې رواج دی که نو دا بدعت دی مه کوئ نو شی عام مفعول مطلق هم ګرځي مفعول به او دواړه معنا صحیح ده ټول انواع د شرک بند دي وذروا ما یقول اباؤکم راته وایي هغه پلار مور چې موږ څه خبرې کولې هغه پرېږدی ویامرنا بالصلاة والسکر والعفاف والصلة او حکم راته کوي د لمونځ کولو او د رښتیا وینا او د عفاف پاک دامني د فحاشۍ او د زنا نه ځان بچ کوئ والصلة او د صله رحمۍ حکم راته کوي فقال للترجمان دا لس تپوسونه شو خو جواب او حکمتونه په خپله بیانوي خو غیر مرتب ذکر کړي ترجمان ته وایي قل له